أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. مخکی آیت مبارکه کی د منافقانو متعلق فرمایل چې دا منافقان خلق دا غوی یو قباحت دی چې په دوی کې ډیره زیاته شومتیاي او بل طرف ته دوی بیا خپل هم شومتیا کوي او نور خلق هغوی ته د شومتیا دعوت ورکوي، یعنی نور خلق د نیکو نه صدقاتو نه د خیرات نه منع کوي. او بیا یې فرمایل چې دوی بیا په وخت د ریاکارۍ کې، یعنی کله چې پوهیږي چې په دې ځای کې په خرج کولو سره ډېر غټ نوم کیږي، په دې کې ښه ویلیو جوړیږي، نو په هغه وخت کې بیا مال خرج کوي. په هغه وخت کې بیا دې ته نه ګوري چې هغه مستقبل لپاره پلانینګ کول پکار دی او که بد وخت راشي نو بیا به سړی څه کوي، بچو له خو هم یو ژوند جوړول غواړي. نو په وخت دغه موقع کې چې پای کې په خرج کولو سره ښه نوم کیږي نو بیا خرج کوي. بیا دې ته نه ګوري چېر دا به په څه وخت کې په کار راشي یا دا بچو له ښودل غواړي، دغه پروا نه ساتي، بیا خرج کوي. نو د هغې وجه بیان کړله چې د دې وجه دا ده چې د دوی په الله باندې او په آخرت باندې ایمان نشته. نو دې آیت مبارکه کې فرمایي چې اوس دا منافق چې دی خو خرج کوي، دیم مال خرج کوي او مومن هم خرج کوي. هغه نیک نامی د مومن هم کیږي او هغه د دروغ و نیک نامی د منافق هم کیږي. نو خرج دواړه کوي، خو یو د الله د رضا دپاره خرج کوي، نو هغو ته به د دې بدله په آخرت کې میلاویږي. دا بل خرج کوي خو دی د خپل نیک نامۍ دپاره خرج کوي، ده ته په دې باندې هېڅ ثواب نه میلاویږي. نو دې آیت کې فرمایي که چېرې دوی په دوی باندې څه شوي دي، دوی باندې څه وبال دی، که دوی په الله باندې ایمان راوړي او په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړي، خرج دی هم کوي او مؤمن هم کوي. نو که دی په الله او په آخرت ایمان راوړي او دی هم د الله د رضا دپاره خرج کوي، خو یو شان خرج کول دی، دی هم خرج کوي مؤمن هم خرج کوي. مؤمن د خرج په وخت کې د الله د رضا هغه نیت کوي او د ده صرف په ذهن کې د خلکو کې نیک نامي حاصلولي. دغه نیک نامي چې ده د دې خو داسې مثال دی لکه څنګه چې هغه علما فرمایي لکه یو سړی میخه اخلي، نو پکار ده چې دی دا میخه په دې نیت والي چې دا میخه به ماله پی کوي، او غوشان خو به هغه خامخا کوي،
اوس کې یو سړی میخه په دې نیت علي چې یاره دا ماله غوشان کوي، نو دا د بیوقوفۍ حد دی. ځکه چې د غوشانو هغه کړاو ډیر دی او پیدا یې نشته دی. نو فرمایي چې که چېرې دوی دغه شانتې په الله باندې ایمان راوړی، په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړی وي، نو دا خرج کول خو دواړه کوي، نو دواړو ته به بیا د آخرت پیدا میلاوي ده. دوم خرج کوي خو د دوی په دغه خرج کولو باندې هېڅ نشته دی، او په دې کې هغه امت مسلمه ته تعلیم ورکوي. که مونږ مونځ کوو، که مونږ زکات ورکوو، که مونږ حج او روژه او عمره کوو، نو که مونږ پای کې د ریاکارۍ مقصد یې او پای کې زمونږ د الله رضا مقصد نه وي، نو دا مونږ محض کړاو او تاوان وکړو. او که زمونږ مقصد د الله رضا وي، اگر که خلک مونږ ته ریاکار وي او خلک مونږ ته ګوتې نیسي، پای کې څه ضرورت نشته دی. خو که زمونږ خپله معامله برابري نو پای به مونږ ته ثواب میلاویږي او نیکنامي د هغې سره خود به خود راځي. نو فرمایي چې وماذا علیهم څه شوي دي په دوی باندې، څه وبال دی په دې منافقینو باندې چې دا ځان ته ډیر زیات پوهه خلک وي، او دا د دوی یعنی دوی وو هم پوهه خلک، او دوی دغه خپل پوهې هغه هلاک کړي وو. دوی خپلې پوهې چې دی نو هغه دوکه کړي وو. نو فرمایي چې په دوی باندې څه شوي دي، لو آمنو بالله، که چېرې دوی په الله ایمان راوړی وي، والیوم الاخر، او د آخرت په ورځ باندې ایمان راوړی وي، وانفقوا، او دوی خرج کولی، مما د هغه مال نه رزقهم الله چې الله تعالی دوی له رزق ورکړی دی، نو دغه د دې ثواب به هم دوی ته میلاوېدلی. او نیکنامي مثال خو مونږ ووی چې د هغې مثال له غوشانو دی، هغه د میخې سره خود به خود راځي. وکان الله بهم علیما، او الله تعالی د دوی په حال باندې پوهه دی. نو دوی اگر چې ظاهري طور باندې دا تاثر ورکوي چې دا مونږ د الله د رضا دپاره او د آخرت د ګټې دپاره کوو، لیکن د دوی د زړه حالت خو الله ته معلوم دی. ان الله لا یظلم مثقال ذره، فرمایي چې دې منافقانو محض د دنیا د نیکنامۍ دپاره هغه ډیر غټ نقصان وکړو. ځکه که ته خلکو ته دا شو کول غواړې چې یاره زه رالم او مونځ کومه، یا زه هغه صدقه ورکوم، یا زه حج له ځمه، عمرې له ځم، نو خلک تاله په دې باندې هېڅ نه درکوي، هېڅ هم نه درکوي. تر اوسه پورې چاله په مانځه باندې روپۍ دوه نه دي ورکړي. نو که دا نیک اعمال ته د خلکو دپاره کوې نو په دې باندې څوک څه ورکوي نه، او په دې چې څوک څه ورکوي ته یې د هغه دپاره کښېنه، نو تا ډېر غټ نقصان وکړو.
ځکه چې کم ذات په دې باندې سور کوي دومره کریم ذات دی که ته یو معمولي غونډه کې نیکي وکړې یا ستا پړه کې د نیکۍ کولو خیال راشي اراده راشي نو په هغه خیال او اراده باندې هم تعالی نیکي درکوي دومره جواد او سخی ذات دی د ذرې برابر کمې نه کوي او که چېرې تو نیکي وکړې نو دا نیکي خو ډېره زیاته دوچن کوي یعنی د یوې نیکۍ په لسو باندې بدلېدل دا خو د هر چا دپاره دی دا چې هر چا نیکي وکړله نو یو نیکي په لسو بدلېږي که فرض کې بیا د دې سړي پړه کې اخلاص او دا ځای ډېر مناسب ځای کې نیکي کړې ده په یو دیني مصرف کې خرچ کړی دی په یو ضرورت په وخت کې چې نو خرچ کړی دی نو چې څومره بیا اخلاص سوا کېدو او هغه ځای څومره زیات مناسب و نو یوه نیکي په اویا باندې په سل باندې په 900 باندې او دغه شانتي په لکاو ته دا رسیږي د یو سړي د اخلاص او د موقع مناسب په کار کولو د وجې نه د هغې هغه قیمت الله تعالی دوچن کوي یضاعف دوچن کوي نو فرمایي چې ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یظلمو کمې نه کوي په ثواب کې مثقال ذره په اندازې د یوې ذرې باندې د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه د ذرې د تفصیل په باره کې تپوس شو نو وی فرمایل چې دا د نری میږي ته وایي او حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا د میږي سر ته وایي او په یو بل روایت کې د ابن عباس نه نقل دی چې هغه لاس په خاورو کې کېښود او بیا یې پوکې ورکو نو وی چې دقې ته ذره وایي بعض مفسرین فرمایلی چې د نور په دې پلوشه کې چې کم ذرات ګرځي عام طور باندې د نور په دې رڼا کې چې ښکاري کمرې ته چې د نور هغه یو شعاع رادن نشي او پای کې کم ذرات ښکاري هغې ته ویلی کېږي نو فرمایي چې الله تعالی د ذرې برابر کمې نه کوي په ثواب کې نو تاسو که د خلکو دپاره نیکي کوئ نو او خو تاسو له په ډېره غټه نیکۍ باندې ډېر کم قیمت هم نه درکوي او الله تعالی په ثواب کې ذره برابر کمې نه کوي نو دا ثواب د خلکو په ځای باندې د الله تعالی دپاره کول پکار دي وان تکو حسنة او که چېرې شي دا ذره چې ده دا یو نیکي شي یضاعفها نو بیا الله تعالی هغه دوچن کوي ویؤتي من لدنه اجرا عظیما او بیا الله تعالی د خپل طرف نه اجر عظیم ورکوي دوچن کول جدا دي او اجر عظیم د دې نه بیا علاوه دی دا الله تعالی په نیکو باندې ورکوي وماذا علیهم او څه شوي دي په دوی باندې ثوابان دی په دوی باندې لو آمنو که چېرې دوی ایمان راوړی وی بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې وانفقوا او خرج کړی وی دوی مما د هغه مال نه رزقهم الله چې رزق ورکړی دوی ته الله تعالی
وکان الله او دی الله تعالی بهم پدوی باندې علیما پوها ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یظلم کمین کوي مثقال ذره په مقدار د ذره باندې و ان تکو کچرشدا حسنتا نیکی یضاعفها ندچنکی دی لرا ویؤتی او ورکی من لدنه د خپل طرفنا اجرا عظیما اجر عظیم. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سم مجبور اجرا نصیب کړي. د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.